رسول الله مبارک فرمایي وایي د روژهدار د خولې دا بدبو چې کومه ده وایي دا د الله په نزد باندې د مشکو د خوشبو نه زیاته قیمتي ده. او بل روژهدار چې کله د افطار په ټیم کې روژه ماتي ته کله کیني په دغه ټیم کې د چې کومه دعا وغوښته نو الله یې قبلوي. د چې کومه دعا وغوښته الله یې قبلوي. علما ذکر کوي وایي روژه صرف دې ته نشي ویلی چې انسان دې په خپل ځان باندې خوراک او څښاک بند کړي. روژه صرف دې ته نشي ویلی چې انسان دې خولې ته کورې واچوي، بلکې روژه دې ته ویلی شي چې انسان به د رمضان په دې میاشت کې د هر هغه کار نه ځان بچ کوي چې کم کار باندې الله خفه کیږي. په رمضان المبارک په میاشت کې انسان به د هر د ګناه د کار نه ځان ساتي. د رمضان معنا علما ذکر کوي رمضان ویلی شي جلانا، نو انسان به د رمضان په دې میاشت کې خپل خواهشات مکمل ختموي. دی به صرف او صرف د الله رضا مخې ته ساتي. د الله رضا به مخې ته ساتي چې زه الله تعالی ما ته په رمضان کې د ژوند یو موقع را کړې ده، زه به په رمضان المبارک کې داسې اعمال کوم چې زما نه پې زما الله رضا شي. نو علما ذکر کوي په رمضان المبارک کې الله د خپلو بندګانو بخښنه کوي، د خپلو بندګانو د مغفرت فیصلې کوي. خو لیکن په دغې رمضان المبارک په دې میاشت کې علما وی د عام مسلمانانو الله مغفرت کوي، خو د څلورو کسانو الله په دې رمضان کې هم مغفرت نه کوي. د څلورو کسانو الله په دې رمضان کې مغفرت نه کوي. نو په هغې کې لومبی هغه انسان چې کافر دی نو کافر ته الله تعالی بخښنه نه کوي. دویم په هغې کې هغه انسان دی چې کم د خپل مور او پلار نافرمان دی، د رمضان میاشت په الله راوسته او دی د مور او پلار نافرمان دی، دغه د مور او پلار نافرمان ته الله په رمضان غونته کې د برکتونو والا میاشت کې مغفرت نه کوي. او دریم په هغې کې هغه انسان دی چې کوم عادتي شرابي دی، عادتي شرابي دته الله تعالی مغفرت نه کوي. او څلورم په هغې کې علما ذکر کوي هغه انسان دی چې کم په وړه وړه خبره باندې رشتهداري او صله رحمي چې کم نه هغه کټ کوي. رشتهداري کټ کوونکی انسان الله په دې رمضان کې هم دغه انسان ته بخښنه نه کوي. د دې نه ما سوا الله د هر مسلمان مغفرت کوي. او خصوصا د رمضان المبارک دا میاشت د انعاماتو میاشت ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وی الله د رمضان په دې میاشت کې د روژهدار ته الله یو څو خاص نوازشات ورکوي. هغه خاص نوازشات دا دي چې د روژهدار د خولې دا بدبو چې کم ده دا د الله په نزد باندې د مشکو او د عنبرو نه زیاته قیمتي ده. ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. رسول الله مبارک فرمایي وی د روژهدار د خولې دا بدبو چې کومه ده وی دا د الله په نزد باندې د مشکو د خوشبو نه زیاته قیمتي ده. او بل روژهدار چې کله د افطار په ټیم کې روژه ماتي ته کله کیني په دغه ټیم کې د چې کومه دعا وغوښته نو الله یې قبلوي. د چې کومه دعا وغوښته الله یې قبلوي. حدیث کې نبی علیه السلام ارشاد فرمایي وایي ثلاثة لا ترد دعوتهم. درې کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله نه رد کوي، د هغوی دعا بلکل نه رد کیږي. په هغې کې یو هغه انسان دی دعاء المظلوم، د مظلوم بد دعا چې د چا په حق کې هغه الله تعالی سونه پورته کړل الله زما تپوس ته نه وکړه، په ما زیاتې وکړو، الله په ما ظلم کړی دی. د الله پیغمبر وایي د دغه مظلوم بد دعا الله نه رد کوي. او دویم ودعاء الوالد علی الولد، دعا د پلار چې کله دی د خپلو بچو په حق کې الله تعالی سونه پورته کړي او د دې خپلو بچو په حق کې دعاګانې وغواړي الله دغه دعا نه رد کوي. او دریم دعا هغه ودعاء الصائم حين يفطر صومه، او د هغه روژهدار دعا چې د روژه ماتي په ټیم کې الله تعالی سونه پورته کړي الله ستا حکم راته رالی، حلال څیزونه خوراک او څښاک مې پرېښودل، الله هر څه راته مخې ته پراته دي، الله چې تر کومې ستا حکم نه دی راغلی زه وله لاس نه ورړم. ځکه د روژه ماتي په ټیم کې هغه د کمال محبت اظهاري هر یو شی انسان خو اوږی خوراک ورته مخې ته پروت وي لاس وله نه وړي.
انسان خطگی او ورته مخې ته پرتی لاس ولا نه وړي هر یو څیز خوشبویانې پې لګي د هغې نه باوجود تر کومې چې د الله حکم نه راغلی دغه بنده دغه خوراک او څښاک مخې ته یې پروت دي خو ورته غږ نه کوي نو چې کله یو انسان ځان دقسې جوړ کړه چې د الله د حکم دومره پابند دی الله وایي زما بنده مانه وغواړه چې څه غواړې دلی در کوم ستا دعا چې کومه دعا غواړي هغه دعا به دله ګورې رد کوم نه هغه دعا به دله خامخا قبلوم خو ته په دغه ټایم کې وغواړه که نه نو علما ذکر کوي وایي خصوصا د افطار په ټایم کې د دعاګانو اهتمام پکار دی خصوصا د افطار په ټایم کې د دعاګانو اهتمام پکار دی ځکه د الله رحمت ته انسان ته متوجي د الله رحمت ته انسان ته متوجي الله دې موږ ته په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین